نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرینو نن ان شاء الله العزیز من حضرت پیر بابا علیہ الرحمہ مبارک آغا کیفیت کله چې دی عبادت کې مشغول شو او د خپل پلار نه سټیم مخکې څو ورځې مخکې جدا شوی دی کله چې د دې پلار ته خبر رسی هغې به د دې تلاش کې وځي هغه کیفیت به ان شاء الله العزیز نن په دې ویډیو کې بیانېږي. پیر بابا علیہ الرحمہ مبارک فرمائی بعد الزمان متعلقان خبر جستا مراد الخطیرہ نیافتہ متعلقان خبر را بپدر عزیز برده فرمائی چې زما د غیبیدونه بعد زما چې کوم متعلقانو تعلقدارو ظاهره خبره ده چې د ډېر اوچت شخصیت زوی ورسره به څه نوکرانو چې کله هغوی دی بیا ځان سره ونه لیده مبارکان غیب شو نو هغې بیا خبر وړي د دې پلار ته فرمایي دانستند هغوی پوه شو که اشاره و شکر حق طلبی بود چې هغې مبارکانو ته د الله طلب و هغوی ته هغوی کې د حق طلب یو ماده موجود و شاید کې ازجا و منصب دنیا و اختلاط عمرا گریخته باشد هغوی هغه وخت کې چې کله زه غیب شوم هغوی هغه وخت کې دا سوچ کو چې ممکن ده کہ از جا و منصب دنیا چې د مرتبې نه او د دنیاوي منصب نه یعنی دومره یو غټ سلطنت د بادشاه دربار ته تلل او بیا هلته خاص یو مقام لرل او هغوی ورته یو ډېر د برکت په نظر ګوري چې دا سادات دي او راوستې ځان سره د دوی والد بزرګوار به طور تبرک دی مخکې ویډیو کې موږ دا بیان کړي د هغې باوجود پیر بابا علیه الرحمة مبارک طبیعت د هغې نه مخالف و نو هغوی هغه وخت کې څه سوچ کوو چې ازجا و منصب دنیا د مرتبې نه او د دنیاوي منصب نه و اختلاط عمرا او د بادشاهانو د اختلاط نه یعنې د میلاوېدو نه ګریخته باشد دی مبارکان به تلي او مطلب دا چې هغې مبارکان د دغې څیزونو په وجه باندې د دغه دربار نه جدا شو. اخوند درویز علیه الرحمة مبارک دلته د پیر بابا علیه الرحمة مبارک په دې کیفیت باندې یو څو اشعار نقل کړي او هغه ډېر ایمان افروز دي. فرمایي چند روزې پی مردامی گیر ای انسانه یو څو ورځې د الله د اولیاو خپې ونیسه پی مردان جوامردا گیر او خپې د الله د کاملو اولیاو نیسه مراد د الله صوفیا دي. فرمای بی که مردان چې توکل کردند وګوره چې د الله اولیاء څنګه توکل کوي روش پاک به سنت بردند او په سنت طریقه باندې عمل کوي مردم چشم جهان آن فرند د جهان سترګې هغه خلق دي یعنی په دې جهان کې چې د الله بندیان دي نو هغه خلق دي چې به نفرت سوی دنیا نه ګرند چې دنیا طرف ته هغه په نفرت سره ګوري هغه دنیاداری نه اختیاري بلکې د دنیادارو نه هم جدا کیږي ترک دنیا و تمنا کردند دنیا ترکی او تمنا کوي خاک بر سر همه عمرا کردند او خورا په سر د تمامي بادشاهانو ورچي نو دا حضرت اخوند درویز علیه الرحمة مبارک اشعار دغلته نقل کړي دي د پیر بابا علیه الرحمة مبارک د جدا کېدو په مقام کې فرمایي بعد پیر بابا علیه الرحمة مبارک بیا بیان دې ځنه د هغې شروع کېږي
بعد از جستجوی بسیار مارا در زاویه یافتند. ډیر کوشش او جستجو نه بعد زه په خانقاه کې بیا موندم. دا یاد ساتئ د زاویه لفظ راځي دا ویل کېږي خانقاه ته، او دا کوم چې افریقا ممالک کې صوفیه کرام دي چې کوم دغه دي خانقاهونه دي ته زاویه وي. او دلته پاکستان کې یو رایټر تیر شوی هغه زاویه په نوم باندې پوره یو کتاب هم لیکلی، هغه کې د صوفیه کرامو تذکرې کړي. اور ان شاء الله العزیز ان قریب زما د بیت المقدس هغه زاویه چې د پښتنو لپاره کومه جوړه شوې وه هغې باندې به ان شاء الله العزیز هغې باندې به ویډیو جوړو، او هغه پښتون نن د هغه اولاد عرب دي او بیت المقدس کې اوسېږي. فرمایي بعد از استقبال فدر در پای افتادم، د پلار مبارک د استقبال نه بعد د هغوی په خپو کې پرېوتم. اذن خواستم اجازت مې ترې وغوښته تا به طلب حق بیرون روم، یعنې ما ته اجازت راکړه چې زه د الله په طلب کې وځم. پدر چون اسای دنیاوی بسیار نموده، فرمایي والد بزرگوار مې راته ډېر دنیاوي نصیحتونه وکړل، فایده نه کرد خو څه فایده یې ونه کړه. به ضرورت راضی شد، آخر کار والد بزرگوار راضی شد. سکه نقد در پیش آورد، څه نقدي پیسې ماته راکړې چې دا ستا توشه شوه زاد راه شوه. پیر بابا فرمایي گفتم ما ورته وویل ای پدر مشفق مرا از این قید آزاد گردان، ای زما مهربانه پلاره د دې قید نه ما خلاص کا. چون به طلب دوست روم، کله چې زه د خپل دوست یعنی د خپل مالک په طلب کې وځم، روزی ازو خواهم و اعتماد برو کنم، رزق به د هغه نه غواړم او اعتماد هم مې په هغه کړی. اگر بر او نیم اعتمادی بودی، که په هغه باندې مې اعتماد مکمل نه وي، ازی نه ګرفتمی نو دې ځای نه به نه جدا کېدی. بعد از اذن پدر عزیز و دعای شریف، د معزز پلار د اجازت او د دعا نه بعد رو به اطراف دیارهای اوردم، مختلف علاقو طرف ته مې توجه وکړه. نو دې ځای نه بعد بیا پیر بابا ته اجازت میلاو شوې. دې ویډیو کې موږ ته خلاصه څه میلاو شوه چې پیر بابا علیه الرحمه مبارک کوم دنیوي منصب چې د هغه پلار ته میلاو شوی و هغه پرېږدي، والد بزرګوار پرېږدي، وطن قندوز هغه پرېږدي، دلته خو څه ټیم دپاره راغلي، او بیا ځي یو داسې وطن کې ګرځي رشته دار نشته، څه دپاره؟ د الله د طلب دپاره. نو دا موږ ته دقه سبق راکوي چې انسان په دې مختصره زندګۍ کې د رب العالمین طلب وکړي او رب العالمین ته ځان ورسوي، او د رب العالمین ته د رسېدو طریقه به انشاءالله العزیز دې سیریز کې به تاسو ته بالکل واضح شي چې دغه د الله صوفیا الله ته څنګه رسېدلي. ہر کے خواہ ہم نشینی با خدا او نشین دے در حضور اولیاء